د بېنظیر د روپو لپاره چې کوم نوو کسانو رجسټریشن کړی دی د هغې کسانو دپاره د خوشحالۍ خبر کم چې زاړه کسان دي او دوباره اندراج کړی دی نو هغه کسان به په غټه سطحه د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځي او راتلونکی قسط چې دی دا به هغو ته نه میلاویږي د ډېر وخت نه هغو دغه روپۍ اخیستي خو راتلونکی قسط چې دی دا به دغې کسانو ته نه میلاویږي او نوي کسانو ته به دا میلاویږي نو کم نوي کسانو ته به میلاویږي او کم زاړه کسان چې دی هغه به د دې پروګرام نه وځي هغه راته به دې ویډیو کې خو دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي بل دا لایک شیر پرېږدئ نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ نو ډېر کسان داسې دي چې هغه ډېر وخت نه د بېنظیر روپۍ چې دی هغه اخلي د 2 3 کالو نه د 4 کالو نه چې دی هغه روپۍ اخلي هغو ته د دوباره اندراج دپاره میسج راغلی چې تاسو دوباره اندراج چې دی دا وکئ نو په دې کې ځینې کسانو دوباره اندراج کړی دی ځینې داسې کسان دي چې هغو دوباره اندراج نه دی کړی او د هغو وخت چې دی پوره شوی دی 3 کاله پوره شوي دي نو خو الریډي د پروګرام نه چې دی هسې وتلي دي که غریبانان دی او که مالدار دی که سکور ښکته دی او که پورته دی او چې چا رجسټر دوباره اندراج نه دی کړی که دوباره رجسټریشن نه دی کړی نو خو د دې پروګرام نه وتلي خو په دې کې ځینې کسان دي چې هغو دوباره اندراج کړی دی دوباره اندراج کړی دی نو په هغې کې به هم ځینې کسان چې دی هغه به د دې پروګرام نه وځي چې د کمو کسانو سکور د 32 نه په پورته ختلی نو هغه کسان چې دی هغه به د دې پروګرام نه وځي بل لا که تاسو نوي کسان او تاسو هم دا غلطي کوئ نو تاسو ته به هم دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي نو په دې کې به زاړه هغه کسان وځي چې کمو کسانو ته روپۍ میلاویږي یا کم نوي کسان او رجسټریشن کړی نو تاسو ته به هم دا روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي نو هغه کسانو ته به دا نه میلاویږي چې د کمو کسانو سکور اول نمبر چې 32 نه په پورته ختلی هغو ته به نه میلاویږي هغه د دې شیزونو نه چې دی په پورته ورخیږي چې کم کسان فایلر شوي لکه د حکومت ټیکس چې دی په هغو راغلی د حکومت ټیکس ورکوي د 500,000 نه تر میاشت اوچتی او د حکومت ټیکس چې دی دغه ورکوي نو هغه کسانو ته چې دی الریډي دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي دغه شانتې په دې کې ځینې کسان دي چې هغو د بهر ملک کوشش کوي غریبي ده نو هغوی چې موږ بهر ملک ته لاړ شو او په کار للم دا ده د بېنظیر روپیو کېناستو ته چې دی دې ته نه دي په کار خو تاسو له بهر ملک ته چې دی تللی هم په کار دي چې څه نه څه مزدوري چې دی دا وکړئ نو ځینې کسانو پاسپورټونه جوړ کړي هغه به وایي چې زموږ کور والو ته به روپۍ میلاویږي نو که تاسو پاسپورټ ځانه جوړ کړئ نو تاسو ته به هم دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي دغه شانتې په دې کې سرکاري کسانو مو سرکاري کسان په ډېر کسان دي چې سرکاري خلکو ته دا روپۍ میلاویږي سرکاري چې کم کسان دي هغې کسانو ته به روپۍ نه میلاویږي چې کم د سرکار نه تنخوا نو دغو ته به هم دا روپۍ نه میلاویږي دغه شانتې په دې کې ځینې کسان دي چې هغه پنشن اخلي نو پنشن والا کسانو ته به هم دغه روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي او هغه به هم په غټه سطحه چې دی د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځي نو پنشن شو او دغه شانتې پاسپورټ چې کومو کسانو جوړ کړی په دې کې زیاتر کسان چې دي هغه دغه کسان دي نو دغه کسان چې دی هغه به د دې پروګرام نه وځي بل لا چې د کومو کسانو سکور بیا هم د 32 نه دوباره اندراج کړی او د 32 نه په کمی نو هغې کسانو ته به روپۍ میلاویږي او د دغه ځای په د دغې کسانو په ځای باندې به نوي کسان چې دی هغه به رادننه کېږي چې د کومو نوي کسانو هم سکور د 32 نه په کمی نو هغه به دې پروګرام ته رادننه کېږي او راتلونکی قسط چې دی دا به هغو ته میلاویږي خو که پاسپورټ پایلر شوي یې او ستاسو سرکاري نوکري وه دغه نو هغو به دغې پسې راغستې دی هغه به د دې پروګرام نه وځي او د دې په ځای باندې به نوي کسان چې دي هغه به دې پروګرام ته رادننه کېږي نو راتلونکی قسط چې دی هغه به ډېر نوي کسانو ته چې دی هغو ته به میلاویږي چې کومو کسانو کال 1.5 کال مخکې رجسټریشن کړی